قبر تا ته روزانه دا آواز کوي چې ای انسانه زه د تنهایي کور یم، زه د وحشت کور یم، زه د مارانو لړمانو چینجیو کور یم، زه د نه پېژنګلي کور یم، ما خواته حسب نسب نسته ده. ای انسانه ما ته تیار راجه، تا ته به خپل اعمال په شمر درځي چې کوم نیک اعمال دې کړي دغه به تا ته فایده درکوي. تا ته حسب نسب، تا ته مال او دولت، تا ته دنیا ول عزتونه فایده نشي درکولای. او ما چې حال ده نن زه تربور عزیز ګوانډ کلیواله په اوږه باندې قبرستان ته یوسه، هلته یې شخ کن شخوی او دا لې زه خپل ګپ شپ لګوم خندي کوم. دا مې سوچ چې نه راځي چې دا نن څرنګه زه ګوانډ تربور عزیز کلیوال مالیواله وره او شخوی خاورې پاړوم، یوه ورځ به زه له دغې دنیا نه داسې ځم او هېڅوک به مې په شمر باندې نسي، په خپل سر باندې به یې تېروم. دا قبر عزتمنو داسې سخت رواج ده، اخرت داسې سخت رواج ده، قیامت داسې سخت رواج ده چې هلته به تا ته خپل نیک عمل په شمر باندې درځي، هېڅوک به تا ته په شمر باندې نسي در. نه دا خواږه زمنه، نه خواږه ښځه، نه خواږه ورونه چې دا شپه روج تا ورپاره یوه کړې ده او په یوې باندې نه یې ورپاره اړیا، نه په حلال او نه په حرام. دغه اولاد، دغه ورونه، دا خوږه ښځه، دا زمن، دا به هلته په شمر باندې نسي در. نو په شمر چې نه درځي بیا په کار دا ده چې سړی د دې اوږدې زندګي دپاره له مخکې نه تیاري وکړي. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه واقعه چې واروي حیران بسې. عزتمنو نن خو موږ تاسو موږ یې دین خبرې ته نه یو تیار، دین خبر په تاسو موږ باندې بوج کېږي. کچېرې ټیک ټاک یې خو ټیک ټاک خو زه ګرځېر وچ رغولای سم، کچېرې لنډې لګړې ښځې موبایل چې ګورم نو خو ښه مزېدارې کتلای سم، بالکل ورنه بور کېږه نه، ګنټه دوه درې ښې په تبې باندې په تېروم. خو چې مسلو کې سره راشي مسلې سي بیا هلته زه ورستړی سم، وایي دا په تېر کا، دا ملاګان دي بل کار یې نسته ده. عزتمنو دغه شي پته به هلته لګېږي چې کله دې سترګې پټې سي. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې یو لوی بزرګ بادشاه او خلیفه تېر سلی ده، وایي دا یو ویري قبرستان ته لاړه، جنازه یې قبرستان ته وړله. نو چې کله قبرستان ته ورسېده هلته په یو څنګ باندې کېناسته، نو انو یو کس ورغی ورته فرمایي وایي ای امیر المؤمنین ته خو د دې جنازې ولي یې، اج قبر خواته ودرېږه ولې جلا ناستې؟ نو دی ورته فرمایي چې ما ته خو یوه قبر آواز وکړ، نو زه هغه ته ورغلم، هغه قبر آواز ورته وکړ. نو دا کس ورته فرمایي چې امیر المؤمنین قبر تا ته چا آواز وکړ؟ وایي ما ته دا وویله چې ای عمر ابن عبدالعزیز تا خو ما نه دا پوښتنه نه وکړله. دا قبر ورته فرمایي چې دا کوم کسان ما غېږې ته راشي زه دغه سره څه سلوک کوم؟ وایي ما ورته وفرمایل چې ته ما ته وښوه، وایي درته وویله چې زه یې دو والکفن بزه کړم، یې دو بدن ټوکړې ټوکړې کړم، ټوله وینه یې وڅښم، غوښه یې وخورم، او بیا ما ته دا قبر وایي چې ما ته دا ووایه چې زه د انسان جوړو سره څه سلوک کوم؟ وایي جوړو سره یې دا سلوک وکړم چې دو ولې وږې دو له مټانو نه جلا کړم او مټان یې له چنګلو نه جلا کړم او کوناټي یې له نور بدن نه جلا کړم او له کوناټیو نه ورانونه جلا کړم، ورانونه یې زنګنونه جلا کړم، زنګنونه یې پښې جلا کړم. وردا یې وفرمایله حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه بیا په زړه په چغو چغو یې زړل او یې فرمایل چې د دنیا ول پاته کېدل ډېر مختصر غوندې دي، ای دې ول دوکه چې ده ډېره غټه دوکه ده. په دې دنیا چې څوک عزتمند ده په آخرت کې ذلیلي، په دې دنیا چې څوک دولت والده په آخرت کې غریبي، فقیر به مسکین به. په دې دنیا چې څوک جوان ده په آخرت کې بوډا سي، لکه څرنګه الله پاک په قرآن پاک کې فرمایي یوم یجعل الولدان شیبا، وایي قیامت ورځ داسې سخته ورځ ده چې په هغې ورځې به نوجوانان ماشومان به بوډاګان سي، سپین ږیري به سي. وایي د یوه صحابي په باره چې راځي چې دا شپې وده ده پروت ده، نو سباور چې چېږي ږیره یې تکه سپینه سله. نو چا پوښتنه له وکړه چې پلانکي خانه دا چې در باندې څه دي؟ ته خو نوجوان وې، سر دې تور و، ږیره دې توره وه، ښه مضبوط وې، ته خو بوډا سلی یې، سپین ږیری سلی یې. نو دی څه جواب ورکوي؟ ورته فرمایي وایي شپې زه وده وم پروت وم چې ما په خوب کې د قیامت وال منظر وکاته، دوزخ مې وکاته، دوزخ وال عذابونه مې وکتله، هغې مارونه، لړمانه، شیخانه، دا کیسې مې واړه ولیدلې، حساب کتاب مې ولیده. نو د هغه دهشت او د هغه خوف له وجې نه زه بوډا سم. عزتمنو آخرت وایي دومره سخته ورځ ده. نن د تاسو موږ په خپل جان باندې سوچ وکړو چې څومره هغې لپاره تیاري کوو.
دنیا پر مو چور تیاری کړې ده، چور مو دلته پاتې کېدل دي. اخرت پر مو چور تیاری کړې ده او چور مو دلته پاتې کېدل دي. نو فرمایي چې د دې دنیا ول نوجوانان چې دي هغه په آخرت کې بوډاګان سي، او دې دنیا کې چې کوم زمدي دي هغه په آخرت کې مړ سي، هغه مړ سي. او دا دنیا چې د تاسو متوجي کیږي تاسو ځان درکړای دا ته په دوکې چې ما چې دنیا ما سره دوره مینه ده، ما سره دوره مال دولت ده، حالانکه ته وینې چې دا دنیا څوره په تیزی سره سړی نه مخړوي. ډیر کسان مو ولیدل چې دې دنیا چې کروڑپتیانی، اربپتیانی، لکپتیانی سبا ته ملنګان سي. ډیر کسان مو ولیدل چې ملنګانی، غریبانی، پلارونه نکانو د غربت ژوندۍ تیر کړي، دوت الله پاک بنگلې ورکی، دو سره مرسيډیز ګاډي پجیرو یو ور سره مالو دولتي نوکرانی سره انتهایی سہولیات آرایشونه الله پاک ورکړي. نو دا دولت چې کومه دي په دې باندې هیڅ اعتماد نشته. غریب امیر کی او امیر غریب کی په ګنټو ګنټو چې منټانو منټانو چې نو دنیا چې څنګه راځي داسې مخ زر اړوي. کچېره دالته نسی درنه لاړه نو اخرت خو چا وړای نه ده. اخرت چې به صرف پنځه شپږ غزه د سپین ټوکرای چې دا کفن ورته وای دا بجان سره اوري بل به هیڅ شای تاسو سره نه تا نوکران، تا مالو دولت، تا ګاډي، تا ول سہولتونه بنگلې دا به هر شای دلته پاتې کیږي. او بیا فرمایي چې کمکل هغه کستا چې د دې دنیا په دوکې چې واچي ده، او فرمایي چې چیرې لاړل هغه خلک چې د دنیا سره مینه ساتله او په دنیا کې غټ غټ شهرونه آباد کړل او غټ غټ نهرونه یې چالو کړل او غټ غټ باغونه یې ولګول او لږ غوندې ژوندۍ یې تیر کړه، بیا دې دنیا نه لاړل او دوت الله پاک صحتونه ورکړي او تندرستي یې ورکړي و. نو دوی دغه په دوکې چې واچول چې دا صحت او دا روغتون روغواله دا به مشره همیشه دی پاره او دغه دو په ګناهو چې مبتلا کړل. ګناهونه لکېدل، عیش او عشرت ژوندۍ تیرول، عیاشیګانې کولې، ګناهونه کول، فحاشیګانې کولې، د خپل صحت دو په دوکې چې واچول. او بیا فرمایي چې هغه خلک په خدای مې دې قسمي چې په دنیا کې د مال ډیروالي له وجې نه خلکو به دو سره سیالي کوله، په دو باندې به یې رشک کاوه چې موږ داسې ډیر دولت بیا باوجود دې چې دا دو کوم مال ګاټه دغه چې دو ډیر تکلیفونه تیر کړل، قسمه قسم مشکلات ورته پیښ شول، چرسونه پاوډر به یې وړل او نیولل بسله، رشوتونه به یې اخیستل، کرپشن به یې کول، سرکاري ملازمان وو، ځکه به یې خلکو والی نیوللې، غلاګانې ډاکې به یې کولې. خو لیکن دا هر شایه دو شو په مینا محبت سره برداشت کړل او دولت یې ډیر کړ او ښه ډیره به یې ګټله او خلکو به په دو باندې حسد کاوه. خو لیکن دوی خلکو حسد هیڅ پروا نه ساتله، دو د دولت په ګټلو چې مصروف وو. لیکن نن وګوره دو خلکو ته چې خټو یې دو بدن سره سره ویو کړله، خټو یې دو بدن خټې ک خاورې ک او چمجو یې دو ول جوړونه یې دو ول ډوکی وخړل ختم کړل. او هغه خلک چې په دنیا کې با په چیګو پلنګو فرشو تختو باندې په نرمو غدیو بسترو باندې ناست و، انوکرانو خادمانو په منځ به آرام کاوه، خپل رشتہ داران، خپل خپلوان، ګاونډان، یاران، دوستان هغه بار وخت په سلام ورته چې جی السلام علیکم اډر کوو چې خدمت مشتبداري اډر کوو جی وی هغه خلک چسله. اوس له دوه خلکو نه پوښتنه وکړه چې تاسو ول سہولتونه، تاسو ول یاران دوستان دنیا ول، تاسو ول غملګری، تاسو نوکران هغه کوم په درنه لاړل چسله. په دې دلته په قبرو چې غریبان او امیران ټول په یو میدان چې سره پراته دي. دغه دنیا دو قبرو مالدارانو نه پته وکړه چې دا دوه مالو دولت په شمر باندې ورغه فائدې ورکړه، دو قبرو چې کوم غریبان پراته دي دغه نه پته وکړه چې دغه غربت دو ته نقصان هم ورکړ. دو زبونه پښتنه وکړه چې هغه چړندلې با ژغداګانې به کولې، خلکو به ویل چې دا ډیر هوښیاران دي، ډیر زبان دراز دي. له دونه پته وکړه چې دغه زبان درازي چې فائدہ ورکړه. دو لسترګو نه پښتنه وکړه چې هر طرف ته به یې کتل. دو نرمو چرمونو نه پښتنه وکړه، دو کښلو چې هرو نه پته وکړه او دو نازکو بدنانو نه پته وکړه.
چې دو چه حال څه چمجیو دغو بدنو دغو مخانو سره دغو سترګو سره دغو زبو سره څه سلوک وکړ او څرنګه یې دا بدن خراب کړل، تباه یې کړل، ختم یې کړل. دو ول مخانې تور کړل، دو ولې غوښې وخوړلې، په مخانو باندې خړې ور واچولې دغو چمجیو او جوړونه یې جلا جلا کړل او جوړونه یې سره کټ کړل. نو عزتمنو دغه د اخرت حالات دي، دغه د قبر حالات دي. کچېرې چا په خپل زمدانه چې اخرت لپاره تیاری وکړله خو همیشه همیشه زندگی به یې کښلي، کچېرې چا دا چور وجې زمدونه ای دنیا واله په خوندو چې تیر که په خپلې تبې باندې تیر که چې زړه چې ورته ویل هغسې کول، الله رسول چې ورته ویل هغسې نه کول، نو هغه به آخرت عزتمنو خواري دې دنیا چې به په خوشحالي سره زندگی نه تیروي. نو هر انسان ته پکار ده چې دا چور زمدون الله پاک چاته ورکړی ده دا زمدون نه فایده واخلي او همیشه همیشه دپاره چې کومه زندگی روانه ده هغه دپاره په دې مختصرې دنیا کې تیاری وکړي. الله پاک ته په دو خبرو باندې ما ته تاسو ته ټول عالم ته عمل کولو توفیق ورنصیب